سلامونه د کریک ټایمز ټولو مینوالو ته هیله لرم چې ښه به یې. مصطفی قمري یو ځل بیا مو په چوپړ کې حاضر شوی. مینوالو په دې ویډیو کې غواړم تاسو د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډه او د تیر کال په لاسته راوړنو، البته د کرکټ بورډ په خوله همداشان په یو اړینو نیمګړتیاو خبر کړم چې ممکن تاسو تر اوسه نه وي اورېدلي. د افغانستان د کرکټ بورډ د یو خبر پر اساس چې وړمه ورځ یا د ادارې ورکړی وو چې پکې راغلی وو چې د کرکټ بورډ د مشر فرهاني سوبزي تر مشرۍ لاندې د کرکټ بورډ د غړو همداشان کرکټ بورډ د اجرایي رئیس رحمت الله قریشي ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوله او په یاده ناسته کې لومړی د تیر کال 2020 کال راپور واورول شو او د 2021 کال پر کاري پلان باندې خبرې وشولې. یوسفزي همداشان د بورډ غړو ته په ناسته کې ویلي دي چې کرکټ بورډ په تیر کال کې له یو شمېر خنډونو سره په دې وتوانېده چې یو شمېر سترې لاسته راوړنې ولري. د هغو له جملې نه نوموړي یو په کرکټ بورډ کې دننه یو شمېر اصلاحات یاد کړي وو، خو د کرکټ بورډ په نشر شوې خبرپاڼه کې دغو اصلاحاتو ته اشاره نه ده شوې چې په کرکټ بورډ کې نوي کوم اصلاحات راغلي دي. همداشان فرهاني سوبزي یادونه کړې وه چې له حکومت سره په ګډې همکارۍ په کابل کې د نوي لوبغالي لپاره په 100 جریبو په اندازه باندې ځمکه ځانګړې کړله چې دا هم د کرکټ بورډ لپاره یوه ستره لاسته راوړنه وه. او د دې ترڅنګ یوسفزي یادونه کړې وه چې د تېرې لسیزې د غوره لوبغاړي د راشد خان د نومول کېدو دا هر څه هم د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو ویاړ بللی وو. بل اړخ ته د کرکټ د چارو شنونکي همداشان د کرکټ مینوال وایي او فرهاني سوبزي د کرکټ بورډ مشر ملامتوي چې د افغانستان لپاره له اف ټي پي څخه بهر هیڅ یو سیریز هم نه ده برابر کړی کوم څه چې د افغانستان په درد دوا کېدلی شي. او دوی یادونه کوي چې په راتلونکي کې هم د یوې داسې لوبلړۍ لپاره هیڅ څرک نه لیدل کیږي کوم چې افغانستان به له کوم یو هیواد سره پکې لوبې ولري. پخوا به په افغانستان کې میلیون جام، رمضان کپ، اورنج کپ او همداشان د سولې لیګ ترسره کېده او یو شمېر نور ټورنمنټونه د دې هغه خوا وو چې د کرکټ د مینوالو تنده به یې خړوبوله. خو کله چې د کرکټ بورډ اوسنی مشر فرهاني سوبزي د یادې ادارې مشرۍ ته راغلی ده، د دغو ټورنمنټونه ټول په ټپه باندې ولاړ دي او په نږدې وخت کې داسې څرک هم نه لیدل کېږي چې دغه ټورنمنټونه دې په نږدې وخت کې شروع شي. د کرکټ شنونکي وایي چې د کورني کرکټ حالت یعنې د کیفیت له اړخه هم بیخي صفر ته رسېدلی ده او د ښه والي لپاره څوک نشته چې له یو چا نه پوښتنه وکړي. همداشان د کرکټ بورډ کې دننه هغه د څانګو مشران چې دي له هغو څخه هم څوک پوښتنه نه کوي او دوی وایي چې په کرکټ بورډ کې خپل سري اوج ته رسېدلی ده. تر ټولو جالبه او خطرناکه مسله کوم څه چې د کرکټ د چارو شنونکي هغه ته ګوته نیسي او دوی یادونه کوي هغه دا بولي چې د کرکټ بورډ مشر تنها په ټول کال کې یوازې 2 ځله کرکټ بورډ ته راځي او له هغه څخه ورهاغه خوا دی په افغانستان کې شتون نه لري او د کرکټ بورډ چارې له بهر څخه سمبالوي. دوی وایي چې د کرکټ په نړۍ کې په بل هیڅ هیواد کې داسې د کرکټ بورډ مشر نشته چې هغه د کرکټ بورډ ته هم روزه را نشي او د کرکټ لپاره د پالیسۍ جوړې نه کړي، د کرکټ لپاره د یوه نوې آیډیا رامنځته نه کړي. خو تنها افغانستان ده چې یوازینی مشر چې افغانستان کرکټ بورډ لري هغه فرهاني سوبزي ده چې د کرکټ چارې له بهر څخه سمبالوي او دا د کرکټ په هیڅ یو نړۍ او په هیڅ یو هیواد کې هم شتون نه لري. په وروستیو کې باید ووایم چې یو شمېر نور دلایل هم شتون لري چې په هغه کې فرهاني سوبزي ناکامه راغلی دی او د نوموړي د دندې پر دوام او دغه راز د کرکټ بورډ د کارکوونکو او یو شمېر هغو تخنیکي کارکوونکو چې د فرهاني سوبزي پر ناکامیو باندې چوپه خوله پاتې دي او له نوموړي سره ملګرتیا پالي او نه غواړي هغه څه چې ریښتونی دي له ولس سره شریک کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورځ تر بلې د بربادۍ کندې ته ورټېل وهي او که مخه یې ونه نیول شي بیا رغول به کلونه وخت ونیسي. نو که تاسو غواړئ د کرکټ له وروستیو سپورتي خبرونو، راپورونو
او د جالبو موضوعاتو څخه خبر شئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د کرکټ په نړۍ کې له تودو مسایلو څخه ځان خبر کړئ.